د وړو په ریټ کې چې دا اضافه رااله او د زمیندارو سره یو بله دوکه چې دا روانه ده. دا خبره د ځان سره ولیکئ چې دا غنم د څه د وجې نه ګران شو. په دې ویډیو کې سره زه شیر کوم دا زما د تجربې مطابق او دا غنم چې دی دا به دوباره ارزانېږي. ځکه که تاسو وګورئ کله چې د زمیندارو غنم راورسي نو په هغه وخت کې غنم چې دی د ارزانې دا دویم کال دی چې غنم ارزان میلاویږي. خو کله چې دا ورځ راورسي نو ریټ سیوا شي. ځینې کسان وایي دا د سیلاب د وجې نه چې دی غنم ګران شي. دا د سیلاب د وجې نه هم نه دی ګران شي، د نور دغه د وجې نه هم نه دی ګران شي. دا حکومت چې دی د زمیندارو سره یو بله دوکه چې دی دا کوي. د دې غنمو دا ریټ چې دی دا صحیح دی، دې ته موږ بد نه وایو، خو زمیندارو ته چې دی د وایانې سرې دغه شانتي وجې ده دا هغو ته ګرانه پرېوځي. دغه شانتې په دې کلو کې چې کوم واړه واړه پټي دي او هغوی اجارې ورکوي نو هغه اجاره چې دی د دغې ریټ کې نه وځي. لکه کم ریټ چې د غنمو دی نو په دې ریټ کې هغه اجاره نه وځي. نو ریټ چې دی هغه صحیح دی، خو حکومت له پکار دی چې زمیندارو ته سره ارزانه کړي. دغه شانتي د یوې دا دغه ورته ارزانه کړي، د وایانې چې دی دا ورته ارزانه کړي، او اجاره چې دی د هغه نه نهایي اجاره پکې وځي او هغه ته پکې څه پاتې کېږي. نو څه کال له زیاتر غنم دغه چې دی زمیندار چې دی نه به غنم نه کري، غنم به نه کري. نو د دې د وجې نه حکومت چې دی هغه په دې ورځو کې د غنمو ریټ سیوا کوي. ځکه که وګورئ 2-3 میاشتې مخکې چې دی غنم چې دی هغه ارزان و. 2-3 میاشتې او هرې صوبې والا چې دی خپل سټاکونه خپل هر سره چې دی پوره کړو، میلیونو والا هم خپل غنم چې دی هغه پوره کړو. اوس به د 2-3 میاشتو کې دا د سره وجې نه ګران شو، هم د دغې وجې نه ګران شو چې پر اوس کال هم په دې ورځو کې ګران شو. 3,500 که دې ستا توړه چې دا پکې هم ختلې وه. نو دا د دې د وجې نه ګرانۍ چې اوس د غنمو د کر ورځې دي، د کر ورځې دي. لکه زمیندار چې دی هغه به اوس غنم کړي، نو چې غنم کړي او د دې ریټ کمي نو زمیندار چې دی خو بیا غنم نه کړي که نه، هغه خو هلته کې پیدا نه کوي. ځکه چې د 100 روپۍ نه وکاږي، هلته کې د 1 روپۍ چې دی دا نه وکاږي، دغه شانتې اجاره چې دی دا نه وکاږي. نو زمیندار خو چې دی هغه مزدورۍ ته ناست دی، نو د دې د وجې نه به هغه غنم چې دی دا به نه کړي. نو دوی ته په دې ورځو کې دا ریټ چې دی دا ور وخېجولو، ځکه د دې سره غوار سره پراته دي خو راوکاږي نه مارکېټ ته. نو ریټ چې دی دا په پورته ور وخېجو، نو زمیندار چې دی به غنم وکړي. که زمیندار غنم ونه کرل نو کله چې دی په ملک کې بیا غنم نه وي، لکه د غنمو کمې به پکې او ریټ چې دی هغه به د دې نه زیات سیوا کېږي. نو حکومت چې دی دا د زمیندارو سره چې دی یوه دوکه کوي. دا دوکه ده د دې د وجې نه چې دی د غنمو دا ریټ چې دی دا وړو دا ریټ چې دی دا یې سیوا کړی دی. دا د ځان سره لیکل وکړئ چې دی هم د دې د وجې نه چې دی دا سیوا کړی دی. خو دا کار نه کوي چې هغه ته سره ارزانه کړي، چې سره هغه ته ارزانه میلاویږي، د وایانو ورته ارزانه میلاویږي، یو ورته ارزانه میلاویږي. نو هغه به هم دا چل نه کوي، د هغه په 80 روپو کې چې دی هم به گزاره کېږي. لکه د غنمو دا ریټ چې دی دا اوس هم نه دی سیوا، لکه اوس چې دی خلکو له کم دا وړه ورکوي نو دا ورته ګران پرېوځي. دا چې ورته میلاوېدلی په 1500 روپۍ میلاوېدلی نو د غریب سړي چې دی په دې باندې به گزاره کېدله. خو هلته کې دې ته یې د وایانې ګرانې کړي دي، لکه زمیندارو ته یې د وایندار سره ګرانې کړي، هغه یې ارزان نه شي ورکولی. نو حکومت خو دغه شیزونه نه ارزانوي، خو د زمیندار سره چې دی دغه دوکه کوي چې کله د کر ورځې راشي شی ورته ګران کړي، کله چې بیا د هغو د خرڅ ورځي نو بیا چې دی هغه ارزان کړي. نو اصل کې خبره چې دا دغه او د دغې د وجې نه چې دی دا هر سره چې دی دا ګران شوي.